نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم. دا سورة تکویر دے او دام دا نبوت پا ابتدائی زمانہ کی نازل شوه. پدی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا قیامت ذکر فرمائل دے چونکہ کافرانو قیامت نمنلو د دې وجنا الله سبحانه وتعالی پدې کې ډیر په وضاحت سره د هغه ذکر فرمایلی دی او چې څه واقعات به پیشیږي هغه به یعنی هغه الله رب العزت د مخکې نه ټول په واضحه طریقې سره بیان کړل په دې صورت کې. الله سبحانه وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم پنامه د الله چې لوی مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی. اذا الشمس کورت، هر کله چې نور راونغښتی شي، و اذا النجوم انکدرت، او هر کله چې ستوري بې نوره شي، و اذا الجبال سیرت، او هر کله چې غرونه روان کړی شي، و اذا العشار عطلت، او هر کله چې د لسو میاشتې بلار به اوښې هېرې کړی شي. یعنی چې کله ډومبی شپېلې ووهلی شي نو نور به بې نوره شي او دا ستوري به بې نوره شي او دا نور به چې کوم دی دومره د ځمکې ته رانږدې شي د الله په حکم سره چې اول به دی رانږدو شي او بیا به دا ځمکه بلکل لکه تانبې غوندې سره کي او دې کې چې کوم دا غرونه دي او سمندرونه دي، سمندرونه خو به ټول بس پای باندې خو به اور ولګي او غرونه چې کوم دی نو دا به ریزه ریزه شي او بیا الله پاک یعنی دا د کائنات ذکر وکړو چې د ځمکو د اسمانونو او پای کې چې کوم غټ غټ څیزونه دي د هغې ذکر الله پاک وفرمایلو ځکه چې نور هم ډېر لوی جسم دی، ډېر غټ جسم دی، زمونږ د دې ځمکې نه ډېر زیات په لکونو ګونه ډېر لوی دی او دغه شانتې نور هم ډېر غټ غټ ستوري دي. نو دا ټول ستوري چې اوس موږ تاسو ته داسې د نقطو په شکل کې یا داسې غټې غټې نقطې وړې وړې نقطې په اسمان کې ښکاري، دا ډېر زیات لرې دي خو ډېر زیات غټ دي، لیکن د دې به نور ختم شي. او بل دا دی چې دا غرونه کوم ولاړ دي او د کوم کشش ثقل د وجې نه الله سبحانه وتعالی دا په دې ځمکه باندې ودرولی دي، دا به د هغه په حکم سره چې کوم دی نو ټول دڼې وڼې شي، په ډومبی شپېلې سره به دا دڼې وړې شي او بلکل د ځای نه به روان شي، یعنې وبه خویږي څنګه چې د شګې یو ډیرې چې کوم دی نو هوا پرې راشي یا زلزله راشي او هغه بس داسې داسې شي او هغه بس ټول وخویږي وغورځېږي. بیا الله پاک اوس د حیواناتو ذکر فرمایي و اذا العشار عطلت، او هر کله چې د لسو میاشتو بلار به اوښې هېرې کړې شي. دا اوښه په عربو کې چونکې عربو ته دا قرآن پاک د ټولو نه مخکې یعنی خطاب دی فرمایلی دی، نو چونکې په هغه زمانه کې بلکې تر د نن نه یو 50-60 کاله مخکې پورې د دې اوښانو د خچرو خرونو د دې ډېر زیات یعنی خلکو سره قدر و عزت، ځکه چې لارۍ موټرې دا څیزونه نو د دې د وجې نه چې کله بیا دا لارۍ موټرې راغې، رکشې وغیره موټرسایکلې راغې نو د دې څیزونو ضرورت لږ کم شو او اوس یعنی عام طور په دغه کې یعنی په ښاریو کې خو خاص طور چاته د دې اړو ضرورت نشته، لکه نه دغه ګاډي ماډي څوک ساتي او نه څه
خره خچر یا اوخان وغیره څوک ساتي. خو پخوا به د دې باندې به لوی لوی کاروانونه به او د یو ځای بل ځای نه به ټول سامانونه هم شفټ کېده. د دې په ذریعه سره به چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته ټول رسد به کېدو، د غنمو، د جوارو، د هر قسم څیزونو چې کوم به د یو علاقې نه بل علاقې ته تلل، نو هغه به د دې اوښانو په ذریعه سره تله. خاص طور چې اوښه به بیا کله بلاربېدو ته بلار به شوه او بیا به لنګېدو ته نږدې شوه، نو دا د 10 میاشتو تقریبا دغه وخت کې به دا بیا دی بار نه پرېښوه او نه به یې په سفر کې لېږله او نه به یې ځنګل ته لېږله سرېدوله، بلکې کور کې به یې ساتله. د دې خسپانه به یې کوله چې یاره چېرته کې دې ته څه نقصان ونه رسي او د دې په ګېډه چې کوم ماشوم دی بچی دی هغه چې کوم دی هم ضایع نه شي. او بیا به د دې نه د پیو توقع به هم کېده چې مطلب یې دا مونږ له پی کوي او بل یو بچی به د اضافي راولي. نو الله سبحانه وتعالی ذکر دې ذکر وفرمایل چې وإذا العشار عطلت، چې دومره قیمتي شی دا به انسان هیر کړي، بلکې خپل بچی به هم دغه وخت کې د انسان نه هیر شي او هر سړی به په خپل ځان شي. وإذا الوحوش حشرت، او هر کله چې ځنګلي ځناور را جمع کړی شي. ځنګلي ځناور تاسو ګورئ اوس چې کوم دی نو ګیدړ د شرمخ نه تښتي او شرمخ چې کوم دی نو ببرشیر نه تښتي. دغه شانتې ګډه بیزه چې ببرشیر وویني یا میخه غوا وویني نو هغه پې حمله کوي. لیکن دا به دومره وحشتناکه ورځ وي چې کله دا ړومبی شپېلې ووهلی شي نو دا به ټول یو ځای ته راجمع شي او دی به دومره په یره کي چې دی به یو بل ته په دې دغه سر نه ګوري چې مونږ دا وخورو، بلکې هغه سره به د خپل ځان غوي چې زما به اوس څه کېږي. د هر یو څیز به یعنی بالکل پریشانه وي او یعنی د انسان دا چې اوس کومه یره ده په زړه کې د یو بل څیز نه، نو دا به ختمه شي. الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي وإذا البحار سجرت، او هر کله چې دریابونه د اور په شان لمبه شي. ما تاسو ته عرض وکړو چې کله د انور الله په قدرت سره دا د ځمکې ته رانږدې شي نو دا ټول یعنی چې کوم سمندرونه دي په دې باندې به اور ولګي، دومره ګرمایش به راپرېږدي او ټول غرونه به او دا ټول هر څه به چې کوم دی فضا کې به ډېر زیات ګرمایش راشي او د دې د وجې نه په سمندرونو باندې به اور ولګي. وإذا النفوس زوجت، او هر کله چې روحونه د بدنونو سره جمع کړی شي. دا اوس غالبا د دویمې شپېلې ذکر الله پاک فرمایي چې کله دا ړومبی شپېلې ووهلی شي دا هر څه به روان شي، بیا به د الله په قدرتونو باندې دا ټوله ځمکه بالکل پلین شي، یو هموار میدان به شي او بیا به دا د مشرق نه تر مغربه پورې یعنی مطلب دا بالکل اوار میدان وي چې په هغه سر کې سړی ودرېږي نو دې سر ته به ښکاري او دې سر کې څوک ولاړ وي نو هغه به هغه سر کې ښکاري. دومره زبردست طریقې سره به د الله په قدرتونو سره دا پلین شي او بیا به الله سبحانه وتعالی ټول انسانان دوباره پیدا کی او دې کې به بیا چې کوم دا کوم جسمونه دي د انسان دا به د الله په قدرتونو سره دا چې کوم دی نو رایوځی شي او کوم ځای کې چې په دې ځمکو اسمانونو کې د انسان ذره وي که نه هغه به د هغه خپل جسم له راځي او هغه به هغې سره جوړاویږي او بیا به چې کله دی پوره شي نو دی به ودرېږي او بس الله سبحانه وتعالی په ده کې روح پوکوي. هر یو سړي کې به روح پوکوالی کېږي د الله په قدرتونو اټومیټک طریقې سره د الله په امر سره. نو دلته کې الله پاک فرمایل چې وإذا النفوس زوجت، او هر کله چې روحونه د بدنونو سره جمع کړی شي. وإذا الموءودة سئلت، او هر کله چې ژوندی ښخې شوي جینکونه تپوس وشي. یعنی په عربو کې یو دستورو چې هغوی به لور به په کور کې وشوه نو اول خو به یې ورسره خوا کې یو غټه کنده کړې وه او چې کله به بس لور وه د زوی په ځای نو بس هغه به یې د مور نه روشکوله او هغه به یې هغې کې ور واچوله او بس ژوندی به په خاوره به یې پرې واړولې بس دفن به یې کا. بیا چې به کومې مور بیا احتجاج وکړو نه به یې ورکول او ډېر مار پیټ به پکې وشو نو بیا به هغه پلار به یعنی دا وساتله خو داسې څه طریقې سره به بیا د کور نه چېرته کې بار به وتله
او بیا ځنګل طرف ته یا بیابان طرف ته بیا بوتله او هلته کې به یې چې کوم دی نو مړه که او دفن به یې که ژوندی به یې اکثر ښخولې دومره به زړه به دې ته نه نیو چې یعنې دا به زمړه کم په خپل لاسو باندې او بیا دغه شانتې یو صحابي راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یعنې دا خپله د جاهلیت کیسه د کفر په حالت کې چې کله هغه کیسه ورته بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر زیات وژړل او بیا ورته وی چې دا راته بیا ووایه هغه ورته بیا ووی نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ستا ټول ګناهونه خدای پاک معاف کړه ولې چې ته کله چې کافر وې نو ته خو په هېڅ نه پوهېدې او اوس چې کوم دی مسلمان شوې ستا مخکیني ګناهونه ټول یعنې کلمې ویلو سره الله پاک ختم کړه او اوس ته د نوې سر نه چې کوم دی مسلمان شوې او د نوې سر نه ستا عملنامه شروع شوه ځکه په یو حدیث مبارک کې راغلی دی چې څوک یعنی یو کافر د ډېرې مودې کافر وي او هغه کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد رسول الله ووایي نو بس د دغه مخکیني ټول ګناهونه چې کوم دی نه معاف شي او بیا به چې کوم دی دلته چې کوم ژوند میلاو شي دی به د دې کلمې د لاندې ژوند تېروي د الله د حکمونو او د رسول الله وسلم په طریقه باندې به دی خپل ژوند تېروي د الله د حکمونو مطابق نو الله سبحانه وتعالی اوس فرمایي چې کله د دې جنکونه تپوس وشي او د دې ولې خاص طور ذکر وشو چې ځکه نور هم ډېر زیات ظلمونه په دنیا کې شوي وي خو دا داسې یو ظلم دی چې د دې تپوس چې کوم وارثان دي عام طور د یو سړي زوی څوک ووژني یا پلار وله ووژني یا رور وله ووژني نو د هغه رونه که رور وله ووژني د هغه رونه او که پلار وله ووژني د هغه زامن او که زوی وله ووژني د هغه پلار او زامن یعنی هغه ټول د خپل بچي او ماشوم تپوس کوي او دغه شان د هغه خپل کس تپوس کوي لیکن د دې جینۍ تپوس کولو والا چې کومونو هغوی په دې دغه کې شامل وو په دې جرم کې لہذا د دې د جرم به د دې جینۍ نه تپوس کیږي او دا به د ضلالت یو مقام وي په دې خلکو باندې چې یعنی مطلب دا هغوی به سترګې ټیټې کړي وي سرونه به یې ښکته کړي وي او هېڅ جواب ورسره د دې خبرې نه چې دی دې له رزق ورکولو یا دی په څه وجه دی شرمېده نورې بیبیانې خو د دی په نکاح کې وي که نه چې دی په دې شرمېده چې دا به واده کېږي یا په دې باندې دی دغه کېده چې یعنې مطلب دا دی دی له به خوراک څوک ورکوي او دی رزق به مونږ څنګه دی له ورکوو او دا خو په مونږ باندې هسې بار دی یعنې تا له څوک رزق درکوي الله رب العزت چې کوم دی ټول انسانانو حیواناتو او څومره چې مخلوقات الله پاک پیدا کړي د هغوی د حیثیت مطابق ټول خپل خپل خوراک په خپل خپل ټایم باندې ورکوي نو دا خو د الله رب العزت یعنی هغه دغه چې کوم دی نو د په خپل لاس کې واخیستو هغه قتل کړې وه نو الله پاک به ته تپوس وکړي چې بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه هغه وجلې شوې ده خو لا پاکه معصومه ده او الله سبحانه وتعالی په هغې باندې خپل حکم لا نه دی ایښی تر بلوغته پورې لہذا دا ولې دی قتل که په ناحق سره واذا الصحف نشرت او هر کله چې عملنامې پرانستلی شي نو بیا به د هغې نه پس نورې عملنامې پرانستې شي دا یو ډېر لوی غټ ظلم دی چې د دې په باره کې اول تپوس وشي نو بیا به نورې عملنامې او د نورو کارونه چې انسان کم کړي وي د هغې تپوس پته کېږي واذا السماء او هر کله چې د اسمان کوشتوت د هغې پوستکې وویستې شي واذا الجحیم سعرت او هر کله چې دوزخ سور کړی شي یعنی اسمان باندې چې راکمه پرده پرته موږ ورته اوس ته دا داسې سپین غوندې ښکاري یا د شپې تک تور ښکاري او دې کې دا ستوري موږ ته ښکاري دا ټول هېڅ به نه وي لکه څنګه چې د یو څیز نه سرمن لرې کړي او د هغې هغه دننۍ غوښه موږ ته ښکاره شي نو دغه شانتې د دې اسمان دننه ټول څیزونه به ښکاره شي او د دې نه فرشتې جوماتونه او لښکرې په لښکرې راکوزېږي او بیا چې کوم دی نو الله سبحانه وتعالی به د قیامت ورځ قایمه کي او دا ټول عملنامې وغیره به د خلکو حسابونه کتابونه به شروع شي او جهنم او جنت به خی او ګس طرف ته راوستی شي خی طرف ته به جنت وي او ګس طرف ته به جهنم وي کم کافرانو باندې چې حکم وشي د جهنم هغوی به جهنم ته واکړی شي و ګزار کړی شي
او کوم خلکو ته چې حکم وکړي شي د جنت نو هغه به جنت ته وردننه کړي شي نو فرشتي به دې کار لپاره مقرر کړي وي الله سبحانه وتعالی هغه به جمعات در جمعات راځي او خپل کم کسان چې د هغه متعلقه کسان وي هغه به بوزي او خپل مقام ته به رسي نو ځکه الله پاک فرمایل وإذا الجحیم سعرت او هر کله چې دوزخ سور کړی شي وإذا الجنة ازلفت او هر کله چې جنت را نږدې کړی شي او ښایسته کړی شي علمت نفس ما احضرت نو پوهه بشي هر یو کس په هغه څه چې د حاضر کړي دي یعنی ته چې کوم عمل کړی دی دی به د خپل عمل نه پوره خبر شي الان کې دی ته خبر وي خدا ایر کړي وي او دی خدا وایي چې د دې او ما سره څوک حساب کتاب نه کوي لیکن چې کله هغه ذره حساب کتاب د مخې ته راشي نو دی وایي چې هلاکت ته ما لپاره چې یعنی مطلب دا دی زه خو پیدا شوی نه وی یا زه مړ شوی وی فلا اقسم بالخنس پس زه قسم خورم په بیرته ګرځېدونکو سموتلونکو الجوار الکنس ګرځېدونکو پټېدونکو ستورو باندې دا څو ستوري دي چې دا د ماښام په وخت کې ښکاري په شپه کې ښکاري او د سحر په وخت کې ښکاري لکه داسې ښکاري لکه چې دا په مخ کې روان او بیا اوس په وروستو باندې راغه نو دا د انسان د نظر یو دغه دی او باقي نور د دې په دغه حرکتونو باندې الله چې کوم دی نو هغه ښه قادر دی چې هغه په پټو رازونو د ټول کائنات باندې الله سبحانه وتعالی یعنی خبردار دی چې هغه په کومه طریقې سره دا ټول لاس ځمکې اسمانونه او دا نظام چلی واللیل اذا عسعس او په شپه هر کله چې راخوره شي والصبح اذا تنفس او په سبا هر کله چې سا واخلي یعنی دا شپه چې راځي ګوره په مزه باندې راځي لکه چې ته په یو څیز باندې ترپال راکاږي او د هغې د لاندې تیاره راځي او دغه شانتې ورځ چې راځي نو لکه چې الله سبحانه وتعالی د دې نه دا ورځ داسې راوباسي د دې شپې نه داسې په مزه یو طرف ته رڼا جوړه شي صبح صادق راشي او بیا د هغې نه پس نور روخیږي او د نور نه پس بیا په ټول ملک باندې روښانه یعنی رڼا شي او سبا شي نو انه لقول رسول کریم بېشکه دا کلام دی د فرښتې عزتمند دی یعنی د جبرائیل علیه السلام چې دا د الله پاک ډیره مقربه فرښته وه ذی قوت عند ذی العرش مکین چې طاقت والا د عرش والا سره نږدې او د لوی مرتبې والا ده الله سبحانه وتعالی د جبرائیل علیه السلام صفات بیانوي چې دا د الله پاک ډیره عزتمند فرښته ده ټولې فرښتې د دې عزت کوي او په ټولو ځمکو اسمانونو کې د دې عزت کیږي بل دې له الله پاک ډېر لوی اوچت او ډېر غټ قوت طاقت ورکړی دی یو حدیث مبارک کې راغلي چې 600 وزرې دي او 2 وزرې چې کولو کې د مشرق نه تر مغربه پر ټول یعنی ځمکه به بنده کی دومره یعنی لویه فرشته ده په ځمکو اسمانونو کې دا د الله په قدرتونو سره ګرځي نو الله پاک ځکه فرمایل چې د عرش والا یعنی د الله رب العزت ډیره مقربه ده او مرتبه والا ده مطاع ثم امین خبره منل شي د هغه ځای امین امانتدار دی یعنی دا فرشته چې کوم ده نو دا امانتدار هم ده یعنی که دی دا وایي چې الله تعالی څوک راوړي دا کلام پاک نو دا د الله په حکم سره دا یعنی پیغمبر د الله طرف نه یعنی حکم راوړونکی ده که نه نو د دې لپاره الله پاک ورته د پیغمبرۍ ذکر فرمایلو چې دا د الله د طرف نه تعالی دا قرآن راوړي دا قوتناکه ده طاقتوره ده او امانتګره ده په هغه کلام کې څه خیانت نه کوي څنګه چې ګوره دا جادوګر وغیره چې ساحران چې کوم دي دی له شیطانان کوم خبر راوړي که نه د خلکو نه بیا پیسې اخلي نو بیا هغوی ته یو خبر ښیي او نور ورسره دروغ شامل کړي نو دلته کې الله پاک وفرمیل چې دا امانتګره ده او دا پوره په پوره خپله وحي چې د الله له طرف نه کومه دې ته میلاو شوي نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رارسوي وما صاحبکم بمجنون اوس الله پاک د محمد صلی الله علیه وسلم ذکر فرمایي چې ستاسو دا ملګری دیوانه نه دی ولقد رآه بالافق المبین او د هغه لیدلې ده د اسمان په واضحه کنارې سره یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله
وحی بند شوی وه، یعنی غار حرا نه پس چې کله بیا وحی بنده وه 2-3 کاله، نو د هغې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات دغه و چې کله به هغه فرشته بیا دوباره راځي. نو یو ورځ نه یو ورځ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بار راووتو د مکې معظمې نه بار، نو د اسمان په کنارو کې جبرائیل علیه السلام ولیدو چې ډېر لوی وزرونه یې دي او داسې راغو او بیا کېناستو او یو کرسۍ ورته لګېدلې وه چې د ځمکو په اسمانو په کنارو کې ورته ښکاره شوه او ډېر لوی جسم و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په هغه باندې ګبراهټ راغو او کور ته راغو، ورته چې زمینونی یعنی ما چې کوم دی نو کمبل را باندې واچو ساړه مې کېږي او زما ساړه کېږي. نو بیا بیبي ته تپوس وکړو چې دا څه چل وایي، هغه فرښته مې بیا ولیده. نو الله سبحانه وتعالی ورته بیا وښوله. نو ځکه ورته دلته کې فرمایي چې وما هو بقول شیطان الرجیم، دا د شیطان خبره نه ده او قول نه دی چې هغه راټلی شوی دی. فاین تذهبون، پس چرته تاسو روان یئ، ان هو الا ذکر للعالمین، نو دا سنور مگر نصیحت د ټولو جهانونو دپاره. دا کم کلام چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلیږي او تاسو له الله پاک قرآن پاک را لیږلی دی، نو دا رب العالمین د طرف نه یو نصیحت دی. دا کلک ونیسئ او په دې باندې عمل وکئ او د دې تلاوت کوئ، او دا د عمل کتاب دی، لہذا دا عمل باندې ونیسئ. لمن شاء منکم ان یستقیم، چې غواړي له تاسو نه چې په سمه لار روان شي. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، او نشي غوښتلی تاسو مگر دا چې وغواړي الله چې رب دې د ټولو جهانونو. یعنی الله رب العزت تاسو ته کلام راولېږلو، دا وایي او په دې باندې عمل کوئ، او باقي د الله نه سوال کوئ، ځکه چې الله پاک څوک نه غوښتي نو هغه ته هدایت نه میلاویږي. نو د الله رب العزت چې کوم کار غواړي نو هغه کیږي، او چې کوم کار نه غواړي نو هغه نه کیږي. خو الله سبحانه وتعالی ظالم نه دی چې ګیره په چا باندې ظلم کوي، هغه د هغه ایمان خوښ دی او هغه ورته ایمان نه نصیب کوي. نه، چې د چا ایمان خوښ دی د هغه په زړه کې تړپ دی، الله پاک ورته ضرور یعنی هغه ته ایمان نصیب کوي. او چې څوک حسد بغض او تکبر کوي او د اسلام ته په بد نظر باندې ګوري او دین ته په بد نظر باندې ګوري، هغه ته به چرم دین اسلام نه نصیب کیږي، او هغه یعنی د کفر په حالت کې مري، څنګه چې ابو جهل او ولید او نور کافران، یعنی ابو لهب څنګه چې مړ شو او هغه ډېر حسد او بغض لرلو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او کلام پاک سره او د دین سره. نو د دې د وجې نه الله پاک هغوی ته نصیب نکو. او چې کومو خلکو په زړه کې حسد بغض دین سره نه و او پیغمبر علیه السلام سره نه و، نو هغوی ته الله سبحانه وتعالی یعنی ایمان نصیب کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہو، څومره چې یعنی صحابه دي، نو د دوی په زړه کې تړپ او د ایمان هغه رڼا وه، نو د دوی حسد او بغض والا نه و اسلام او دین سره. نو الله پاک دوی ته نصیب کو چې کوم حسد بغض والا و، الله پاک د کفر په حالت کې د دنیا نه بوتله. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي، او زموږ ستاسو دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي، او زموږ د بخشش ذریعه دې وګرځوي، زموږ د آبا او اجدادو او د ټولو مسلمانانو سره او د ټولو استادانو، حقدارانو او رشتہ دارانو سره، او څومره چې مؤمنان مسلمانان وفات شي، الله پاک د هغوی د ټولو مغفرت دې وکړي او موږ ته دا راتلونکي منظرونه آسان کړي، او په آخر کې د دا عظیم الشانه موږ ټولو ته کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.